امام بخاری وی زما استاد ابو الیمان ما ته بیان کړي. اخبرنا شعیب ابو المعین وی ما ته بیان زما استاد شعیب کړي دي. شعیب وی ما ته زما استاد زهری بیان کړي دي. او اخبرنی انس بن مالک زهری وای چې مال خبر انس بن مالک راکړي دي چې ان ناس من الانصار یو جماعت انصار نقالو ویلی رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا حين افاء الله على رسوله من اموال حوازن کلا چې غنیمت کا الله په پیغمبر باندې د مالونو د حوازنو نه ما افاء الله هغه چې الله تعالی غنیمت کو فتوفقا يعطي رجالا من قريش فشوروش پیغمبر اسلام فتوفقا معنا ده فشوروش ورکی سړو ته د قریشونه المئه من الابل سلسلو خان یو سړی ته سلسلو خان ورکي وقالوا يغفر الله لرسول الله ویلی بعض انصارو خدای بخنو کی رسول الله تا یعطی قریشا ویدعونا ورکی قریشو تا منگ پریدی منگ لنراکی وسیوپنا تقطرو من دمائهم او زمنگ توری آگه لاساسی دا آگه نوینی دا قریشو وس منگ نوے جنگ ورسا کرے و فتحم کرے دا قال انس فحدث رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بمقالتهم حضرت انس فرمائی پس بیان کړی شو رسول الله ته خبره د انصارو جی انصار داسې وایي فارسل الى الانصار نبی علیہ السلام انصارو ته جواب ولیږو مشران را جمع کړه فجمعهم فی قبة من ادم پس را جمع کړه دوی لرا په یو تنبو کې چې هغه د سرمنې نه ساز ولم يدع معهم احدا راوی نه بالو یا پرې نه خودو د دوی سره یو تن غیرهم یعنی غیر انصاری پکې کېنه نو فلما اجتمعوا کله چې د انصار ټول را جمع شو تنبو ته جاءهم رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اکرم وتراغه فقال پیغمبر خان انصارو ته وای انصارو ما کان حدیث بلغنی عنکم اس خبره ده چې ما ته رسیدلې ده ستاسو نه چې تاسو داسې خبرې کوئ چې خدای پیغمبر ته بخښنه وکړي قال له فقهاؤهم ویلي رسول الله تا کم عالمان د انصارو چې پوهه خلق ماهران هغې ورته وویلي چې اما ذو راینا هر چې موږ کې خاوندان د رای او د عقل دي یا رسول الله فلم یقولو هغې څه نه دي ویلي پوهه خلکو په موږ کې ستا په باره کې څه خبره نه ده کړې جي نو واما ناس منا حدیثه اسنانهم ارچه موږ نه یو ټولګی دی زمونږه چې هغه د نوي کلونو دي نوجوانان دي جوشیله دي فقالوا یغفر الله رسول الله دا خبره کړې ده چې بخنه دی الله رسول الله ته وکړي یوتي قریشو ته ورکوي ویترک الانصار انصار پریدي وسیوفنا تقطر من دمائهم او د انصارو د تورو نوینې اوس هم دغه د قریشو ساسي وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایل انی اعطی رجالا زور قوما دا غنیمتونه داسې سړو ته حدیث عهدهم بکفر چې د هغې زمانه د کفر سره نږدې ده لنډ اوس مسلمانان شوي دي او بیا انصارو ته وایي اما ترضون ان یذهب الناس بالاموال تاسو په دې نه راضي کېږئ چې خلک مالونه او دولتونه کورته ویشي اوښان او ګډې روانې کړي
وترجعون الى رحالكم برسول الله، او تاسو واپس شئ خپلو کورونو ته د الله د رسول سره، یعنی پیغمبر ځان سره مدینې ته بوځئ. انصارو ته دا خطره محسوسه شوې وه چې نبي علیه السلام خپل کلی فتح که، هسې نه چې واپس راشي. دا هم یو غټه خطره وه. نبي علیه السلام ویل تاسو دا خطره ستاسو په دې باندې تاسو راضي نه یئ چې خلک کورونو ته اوښان او ګډې بيزي بوځي او تاسو خپلو کورونو ته د الله پیغمبر بوځئ. فوالله ما تنقلبون به خیرا، زما دې په الله قسم یې هغه چې تاسو یې بوځئ خپلو کورونو ته، دا ډېر غوره د هغې نه چې دا خلک یې خپلو کورونو ته بوځي. خلک به اوښان او ګډې بوځي، تاسو به رسول الله بوځئ. قالوا بلا یا رسول الله. انصار ورته ویل جی ټیک ده، بلکل قد رضینا، موږ په دې خوشحالۍ چې ته راسه لاړ شې، په ګډو په بیزو څه کوو. فقال لهم، نبی علیہ السلام انصارو ته وایي تاسو خو لا په دې خبره خفه کېږئ، انکم سترون بعدي، زر ده چې تاسو به ووینئ وروستو زما د وفات نه اثرتن شدیدتن، خلک به تاسو باندې ځان غوره کوي ډېر سخته طریقه باندې. خلک به ستاسو حق او تاسو له به نه درکوي. فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله على الحوض، نو تاسو به صبر کوئ حتی چې ملاو شئ د الله او د رسول سره په حوض کوثر باندې. انس پخپله انصاري دی. قال انس فلم نصبر، انس وایي موږ انصارو صبر ونه کوو، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شي که نه، نو د بنو ساعده په سپرګي کې انصار راجب وشو، ځان له امیر مقرره، امیر او صحابه کرام مشران لګیو د پیغمبر خوا تجهیز او تکفین یې کوو. څوک راغله ویل تاسو دلته لګیا یئ د پیغمبر خدا د تجهیز او تکفین په غم کې یئ، هلته انصار ځان له امیر مقرروي. بیا به یو امیر به ستاسو یو به د هغوی که نه د هغې هغه امیر به منئ. نو ابوبکر صدیق، حضرت عمر او ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنهم درې واړه اکابرین راغله. عمر وایي ما څه خبرې سازي کړې وې زه به کوم. چې کېناستو نو زه پاڅېدم، نو ابوبکر د جامو نه ونیولو چې ټک ول متل کېنه، وایي په خپله پاڅېده. ابوبکر وفرمایل چې ما د رسول الله نه اورېدلي وو چې الائمة من قریش، خلیفه به د قریشو نه. باس کېناست، دا خبرې وکړه، بیا یې ویلې دا ابو عبیده دی امین هذه الامه، او دا عمر زوی د خطاب دی چې کوم یو خوښي پس منتخب یې کړ. او کېناست. حضرت عمر فوراً پاڅېده او دغه په سر باندې لاس کېښود، ابوبکر زما دا خلیفه دی. ابو عبیده را پاڅېده زما دا خلیفه دی. بس انصار شروع شو، ټول راغلي په سر باندې لاس. نو دا انس چې وایي دا دې ته اشاره کوي فلم نصبر، موږ صبر ونه کوو. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم إن محمد بن جبير قال أخبرني جبير بن مطعم أنه بينما هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ناس مقبلا من حنين، وأي منغا د نبي عليه الصلاة والسلام سرو او د نبي عليه السلام سره خلق هم دي، مقبلا ديرا روان دي د حنين نه. علاقت برسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب، نو
ملاو شو او پیوه شو دا نبی علیہ السلام سره باندیچیان راغون شو پی راپن شو پی اور پورون خطن او یسألونه منگل جی سراکا او منگل سراکا حتی استروه حتی چی دوی مجبور که پیغمبر الى سمرتن یوونی دکی کرتا دسی پی را غلی شو چی اگا دکی کر ونی طرف ترسی دگا شو فخطفت رداءو نو دا کیکر پا آغازغو که دا پیغمبر خدا سادرگی اون خطا او سادر تلار ووقف رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام مدرده ثم قال آتونی ردائی اے خلقو زما سادرگی ما تراکی ولو كان عدد هذه العزا فچرشی شمیر د دې کیکرو چې کم تاسو پرې ایریا کې اینی د دې کیکرو د اونو په اندازه باندې زما د پاره نعمن دا اوخان شي لقسمته بینکم دا به ټول ستاسو منځ کې تقسیم کوم ثم لا تجدونني بخیلا به اونو مې تاسو ماله بخل کوونکې ولا کذوبا نه دروغجن ولا جبانا نه بزدل. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا خبر من قراك ده حنين خبركو ده حنين غزا شروع ده نو ده حنين ده واقعه ده حنين په جهاد په وخت کې شوی و. نه نو باب نو دا په کې باب دی خو دا خو حنين ده کنه نو دا موږ د حنين دا ټکی په کراږي کنه دا دی وجینه یعنی مقبلا من حنين. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم ذا پیغمبر خاص روانم وعليه برد نجراني غريز الحاشية ده نبي عليه الصلاة والسلام باندې د پاسه صادر دی د نجران تیار شوی دی غلیظ الحاشیه دا پلونه زاګ دي دا پلونه دي دا زاګ دي فادرکه عربی یو باندې چې ورپسې را منډه کړه را ورسېد فجذبه جذبه شدیده پیغمبر خاص صادرګي ونیو سره راچکیو سرګي راچکو چې راچکې وو هو کفرس نو دی وی چې فجذبه جذبه شدیده راټکې وو دی لا پر راټکول سخت باندې حتی نظرت الى صفحه عاتق النبي صلی الله علیه وسلم حتی چې ما قتل هغه صفحه یعنی معنا دادا هغه وګي دا پوټی کې د وګي د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته قد اثرت فيه د صادرګي په کې اثر کړو تکسر اوریدلې وداسي چا قد اثرت فيه حاشيه الردا چې اثر کړو په دغه وګه کې هغه پلو د صادر من شدت جذبته د سخت راخلو د باندې چینا ثم قال مرلی من مال الله بلا باندې چې پیغمبر توای صلی الله علیه وسلم ته چې مال پر حکم کلمال د الله غنا عندك چې تاسو سره دی فلتفت الیه نبی علیہ السلام دی باندې چې تو کا ته فضاحکا وی خاندل ثم مرلو بیا الکه دل ورکه دی دل ورکه سوال ورکه. حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله قال لما كان يوم حنين كلا چې ورځ د حنين موجوده شو اثر النبي صلى الله عليه وسلم اناسا في القسمه ورواله ورک نبی علیہ السلام بعض خلکو ته په تقسیم کې فاعطى اقرا ابن حابس 100 من الابل دا یو ملک دی اقرا ذی حابس هغه سلو خان ورک واعطى عيينه دا بل ملک دی دل ورک مصر ذلك سل دلم ورک واعطى ناسا من اشراف العرب او ورک نبی علیہ السلام یو جماعت د اشراف د عربنا وعاصروهم او غره کړ دوی لرا یوم اذن فی القسمه په دې ورځ باندې په قسمت کې دوی غره کړ. قال رجل
یو سړي ویلې والله ان هذا لقسمت ما عدل فيها زماری په الله قسمی دا تقسیم دی عدل پکې نه دی شوی او ما اريد بها یا دا الفاظ دي چې دا تقسیم دی د الله رضا په نه اراده شوی فقلت انس وایي ما سړي ته وویل چې والله لاخبرن النبي صلی الله علیه وسلم والله مې قسمی پیغمبر خدا به خبرو ساره دې خبرې نه فاتیته فاخبرته پیغمبر خدا ما الله پلانې دسي وي فقال فمن يعدل اذا لم يعدل والله کزا عدل وکړو نو څوک به عدل وکړي او زه الله تعالی رسول رحم الله موسی قد اوذي باكثر من هذا فصبر زما پرور موسی د خدای رحم وکړي یقینا هغه ته ډېر دي ضرر ورکړی شوی دی په ډېره زیاته خبره باندې دې نه چې را ماته وشوه په صبر یې کړی دی زه به هم صبر کوم زه یم پرې زه به بس کوه خوښم حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام أخبرني أبي عن أسماء بنت أبي بكر قالت كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي أسماء دا أبو بكر صديق لور دا عائشة أم المؤمنين خور دا او د زبیر رضی الله عنه بی دا د عبد الله زوی زبیر مور دا دا وی چې ما راوړلو اډوکی د قجوري د زمکه د زبیر نه التي اغزمکا اقطعه رسول الله چې نبی علیہ السلام هغه جاگیر ورکړو نبی علیہ السلام زبیر لا یو زمکا او یو باغ په جاگیر کې ورکړو نو هلته کجوري چې کجورو باغي نو خلکو وګیلا کجوري خوړل دا ډوکی پراتی نو دا به عربو راټولول او دا به بیا ورکول او دا به په خوانو باندې خوړل دوخانو خوراک نو زه بتلم نو ما به دا په سر باندې پیټه راګي سه ور روانه بوم علی راسي په سر باندې او پیدا را روانه و یمنی علی سلسه پرسن او دا زمونږ نه په 9 میله کې نه علی سلسه پرسن دا مونږ نه چې کوم دی په اندازه 2 سلسله پرس کې دا صدا کې یعنی معنا دا ده چې د 1 میل په اندازه باندې یعنی 2 میل په اندازه باندې سلسه دی کنه نو سلسین دی زمونږ نه د 2 سلسینو په اندازه د پرسخ باندې پرسخ 3 میله دی نو سلس 1 میل دی او سلسین 2 میل دی یعنی موږ نه په 2 میلو په اندازه باندې لري لنډه ده وقال ابو زمران هشام نبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطع الزبير ارضا من اموال بني نذير هشام وايي خپل پلار بارا کې عروه په بارا کې چې د ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اقطع الزبير جاگیری ورکړی او زبیر ته ځمکه د مالونو د بني نذیرونه دا د بني نذیرو هغه علاقه ده دلته دا خبره وشوه خدا حدیث دلته نیمګړی ذکر شوی وایي زه را روان یم او دا پنډوکی مې په سر دی نبی علیه الصلاة والسلام د ملګرو سره روان دی زما خواله راغی بس په لوښي ودرو او ما ته چې اسما راوخېږه خو چونکې د پیغمبر خوا سره هلته نور خلک وو نو زما له حیا راله ما ورته ویل غږونه کوم داسې را روانه وم نو دا کیسې بیا کور کې زبیر ته وکړه نو زبیر ویلي ویل دا خبره دونه غټه نه وه چې هغه سره خلک وو دا ډېره غټه ده چې ته تلې او هلته دې دغه دغه راټول کړي دي دا هډوکي او په سر دې راګیستي دي ما له دا ډېره دغه خبره ده
یعنی مطلب دا دی چې دا به نه کولی. اصل دا حدیث کې به تاسو له راشي وي، دی بخاري کې دا هم ذکر دی بل ځای. حدثنا احمد بن المقداد حدثنا فضيل بن سليمان حدثني موسى بن عقبة أخبرني نافع عن ابن عمر إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز. حضرت عمر رضی اللہ عنہ په خپل دور خلافت کې جلاوطن کړه يهوديان او پیرنګيان د ځمکې د حجاز نه. هغه ځمکې ته اوسه د دوبۍ بې غیرته چې کوم د يهوديان راوړي او پیرنګيان ورته راوړي او هلته اویلې او کورونه کاخاري او کورونه آبادیږي لګیا دي او په لیز باندې ول ځمکې ورکوي په کورونه ساتي په دوبۍ کې. او حضرت عمر دا شړلی من ارض الحجاز. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على اهل خيبر کله چې نبی عليه السلام غلبه حاصله کړه په خیبر والو باندې اراد ان يخرج اليهود منها، اراده وکړه چې يهوديان وشړي د خیبر نه. وكانت الارض لما ظهر عليها لله وللرسول وللمسلمين. او قانون دا دی چې په کم ازمکا د الله پیغمبر غلبه عمومي نو هغه به د الله او د الله د رسول او د مؤمنانو وي. نو فسأل اليهود رسول الله صلی الله علیه وسلم، یهودیانو پیغمبر خو ته سوال وکړو چې الله پیغمبره زمکه ستا باغونه ستا موږ به دل کروري بو او موږ له پیسې راکې او ته ستا مرګري خاصم جهاد کوي زمیدارو ته اوسګار نه موږ به نه کوو. نو ان يتركهم چې موږ پر خپل زمکو باندې پرېدا علا ان يكف العمل په دې شرط باندې چې موږ با ستاسو په ځای باندې کار کوو او ولهم نصف الثمر نیمه پیداوار به زمونږ. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نقركم على ذلك ما شئنا، منګه تاسو برقرار پر خپل زمکو کورونو باندې پریدو سو پورې زمون خوخی. نو پاکر رود بیله قراره ورکول ځای حتی اجلاهم عمر فی امارته الى تیما او اریحا، حتی چې حضرت عمر په خپل دور خلافت کې دوی جلاوطن کړ تیما یا اریحا ته د شام د علاقونه یو علاقه داګه ته وروشل ځای ورک شي. واو ما يصيب من الطعام في ارض الحرب. رب خیر بیا سبق وایو ان شاء الله.